دویم دا چې کم نارینه ته په ژوندانه باندې کتل حرام دي پس د مړینې نه کتل هم هغه ته حرام دي. مسله پوه شوې که نه؟ یو سړی دی هغه ته په ژوندانه کتل حرام دی او دغه سړی مړ شو ښځې له ده ته په مړینه هم کتل جایز نه دي. دا ښځې به راشي غوبل به جوړ کړي په ځوانۍ کې مړ دی ورکړه چې وینه وه ستا دی څه دی چې ته یې ستا څه دی تاله ورته کتل حرام دي. دا بعضې خو پکې سمې ته به و چې د پیسو دي خدای خبر چې کېدای شي ته میلاوي کې هم ورکه پلانکی راله ښه ده ښځې ورکه پلانکی راله دا داسې خوږه جړا کوي ورکه پلانکی پکې مشهوره وي مشهوره وي د ویر دپاره چې هغه راشي ټولې ښځې ورته نیغ نیغ ګوري نو هغه سندره شروع کړي نو ورته په اخر کې ورته دا شی ورسره شریکوي لویه کیسه شروع ده. یقین په الله کوم ګال تر مقبرې سره نږدې پاتې کېږو چې مړی وشي که نه زه سهار مانځه له پاسه م بیا خبره جوړه هر سهار به راځي او به ټپه رالي او په اخر کې به سره نور ټولې اوښکې توکې به سره وکړي. سم شی دی که نه سمه کیسه ده. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی ته دو اواز ډېر زیات ناخوښه دي. یو اواز د ګانو دویم اواز د ویر ښځې چې ویر کوي. بله خبره دا ښځې چې د عذرونه راځي که نه د دوی پړونه ټول عمر میخ ته داسې ښکاره پروت دي یا د دروازې باندې باید داسې اچولې ځکه دا خو بیا منډه وي که نه صندوق ته د دې پړونه دي څوک یې وي تاسو ته چا چې دا صندوق ته وایي چاسو چې دا پیټی د دې پړونه به میخ ته ښکاره پروت یا به په ور پروت دي چې دا اعلان اوري چې خلک خبرې کوي چې دا تل یې ګورئ. کومه ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر وتله په دې باندې د الله لعنت ورېږي تر هغې پورې تر څو چې دې کور ته واپس نه راغلي. دا دی چې عذرونه لذي چا نه تپوس کوي الله دا جینکۍ خو پرېږده دا کمې چې لږې سپین سرې شي که نه زه بوډۍ یم په دې کې اجازت ته څه ضرورت دی دا خو به ګاړو بیا ځان حسابوي نه بوډۍ نه کو په خړپوسو ځای نه هم به دې د خاوند نه تپوس کوي د خاوند د اجازت نه چې بغیر د درشل نه دې خپه بار کړه تر هغې پورې لعنت په تا ورېږي چې تر څو پورې دننه کور ته نه راغلی. او زمون خو بیا دغه شی دی صرف په دې ښاریو کې خاوند چې نوکرۍ له وځي که نه نو دا ښځه په انتظار چې تر څو به دې وځي چې دې وځي نو هغه هم درش شي د کوره وځي بیا ټایم ته ګوري زما خاوند به پلانکي ټایم ته راځي د هغې طرفه چې راځي چې ته چولي غونتی راغسي چې راشي کارېږي راته صرف نه چې دې کور ته راشي چولي وله راوړي هغه ورته کېږدي زه خبره خلاصه شي ښځه په یو ځي او سړی په بله ځي. یاد وساته کومه ښځه چې او دا ښځې چې غم لځي نو هم به ځان تیاروي ښځې چې غم لځي نو هم به څه کوي ځان به تیاروي. حدیث مبارک کې راځي کتون کې هم لعنتي دی او چاته چې کتل شي دا هم لعنتي ده. دا کومه ښځه چې ځان سنبال کي په لاره باندې تېرېږي کتون کې هم لعنتیان دي د الله د طرفه پرې لعنت راورېږي او کومې ښځې ته چې کتل شي په دې باندې هم د الله د طرفه څه راورېږي لعنت ورېږي. او بیا چې کومه ښځه د کوره وځي او خوشبويي ولګوي نبي علیه صلات وسلام فرمایي هي کذا و کذا یعنې الزانیه دا خو داسې ده یعنې زیناکاره ده. کومه ښځه چې خوشبويي